بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. دا سورة آل عمران ده او آیات نمبر ده 7. په دې آیات کې څه خبره بیانېږي؟ نو مخکې الله تعالی دا خبره وکړه چې کتابونه ما نازل کړي دي. چې الله تعالی کتابونه نازل کړي دي نو په دې کتابونو کې اوس آیاتونه دو قسم دي. دو قسم آیاتونه دي. یو ته محکمات ویل کېږي او بل ته متشابهات ویل کېږي. په قرآن کې دا دو قسمه آیاتونه دي. یو هغه آیاتونه دي چې مراد واضح ده، حقیقت واضح ده، لکه په قرآن کې راځي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. په دې باندې هر سړی پوهیږي. مفهوم واضح ده چې سړی په عربی باندې لږ ډېر پوهیږي جو هغه پې پوهیږي. نو دې آیاتونو ته محکمات ویو. محکمات. دویم قسم آیاتونه هغه دي په قرآن کې چې د هغې مفهوم واضح نه دی، چې مفهوم واضح نه دی، لکه الف لام میم. دا اوس چې مخکې صورت پرې شروع کې تیر شو، سوره بقره کې تیر شو، الف لام میم، الف لام را حم میم. د دې مفهوم د دې په معنا باندې څوک نه پوهیږي. مونږ چې دا وایو که نه نو مونږ داسې وایو د دې په معنا باندې الله پوهیږي. یا په قرآن کې د الله د لاس تذکره کېږي، د الله د مخ یا د الله د ذات، نو په دې باندې څوک نه پوهیږي. د دې مفهوم او حقیقت چې دی نو واضح نه دی. نو دې ته څه وایي؟ متشابهات. دې ته څه وایي؟ متشابهات. نو ځینې خلک داسې دي چې هغه محکمات پرېږدي او په متشابهاتو پسې ورپسې کېږي. لکه په قرآن کې راځي چې عیسی علیه السلام د الله تعالی کلمه ده، کلمت الله ورته ویلی شوی دی، کلمت الله. نو معنی دا ده چې د الله تعالی په کلمه د کن سره پیدا دی. د الله تعالی په کلمه د کن سره عیسی علیه السلام پیدا شوی دی. او بل هغه سړی دی چې د هغې په زړه کې کوږوالی دی، کوږوالی. نو هغه د دې متشابهاتو نه صحیح معنا او صحیح مطلب نه راخلي، بل څه غرضي فتنه او فساد پیدا کوي، په خلکو کې شبهات پیدا کوي. نو هغه وایي چې عیسی علیه السلام کلمه د الله ده، د الله کلام مجسم شوی دی، نو جسم یې اختیار کړی دی. نو نعوذ بالله عیسی علیه السلام خدای دی. نو د چا په زړه کې چې کوږوالی نو هغه په دې پسې ورپسې کېږي. نو دلته الله تعالی فرمایي چې څوک په متشابهاتو پسې ورپسې کېږي نو دغه خلک ګمراه دي. دغه خلک څه دي؟ دغه ګمراه دي چې د الله تعالی د آیاتونو نه غلط مطلب چې دی نو راوباسي، غلطه معنی ترې راوباسي. نو دا کار عیسایانو کړی دی او عیسایانو شرک کړی دی. عیسایانو څه کړی دی؟ شرک کړی دی. نو په هغوی باندې به چې دی نو ردي، په عیسایانو. په دې کلمت الله باندې پوه شوئ که نه؟
چې د دین عیسایان بل معنی راخلی صحیح مطلب ته چې دنو نه راخلی په زړه کې کوګواله ده بل دا زده کا چې په متشابهاتو کې معنی ډیری خو چې کم راسخون په علم دي صحیح پاخه جوور علم والا ناغوت یا صحیح معنی راخلی او چې کم زړونه کې کوګواله ناغوت یا غبل مطلب راخلی د دې لپاره چې په خلکو کې فساد جګړې او شبهات پیدا کی نو چې کله داسې مسلې راشي نو ته به څه کوې چې ستا مخې ته څوک د شک خبرې وکړي په دین باندې اعتراضات وکړي دغه شانته کې خبرې راشي نو اول کار به دا کې اول کار چې د الله نه به سوال او دعا کې اوس دلته دعاګانې ذکر کی د الله نه به دعا کې چې الله موږ د دې نه بچ کا د دې شیطان نه چې دی نو ما بچ کا زما زړه چې دی نو هغه په دین باندې کلک کا الله چېرته زما زړه چې دی نو وانه وړي نو د الله نه به څه کې دعا کې دا د مؤمنانو طریقه ده او بل په صحیح مسلم کې چې دی نو حدیث دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په مخ کې چا وویله چې نعوذ بالله الله چا پیدا کړی دی نو ابو هريره فورا چې دی نو هغه وویله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او به سوره اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا یې وویله نو دا اولنی او آخرنی جواب دی چې څوک په دین کې د دین په خبرو باندې شکوک او شبهات ستا مخې ته پیدا کوي د الله تعالی د ذات په باره کې نو د ټولو نه اول به اعوذ بالله کې به سورت اخلاص ووایه د دې نه الله موږ پناه غواړو چېرته په دې خبرو باندې زموږ زړه وانه وړي بیا یې وروستو چې دی نو نور جوابات کوه عقلي جوابات یې کوه عقلی جوابات خو د ټولو نه اول به څه کې د الله نه پناه به غواړې او دعا به د دې مثالونه خو یو بیان شو چې خلک مشتبهاتو پسې متشابهاتو پسې ورپسې کیږي د کلمت الله دا مثال ته واورېدو نور د دې ډېر ګڼ مثالونه چې دی نو هغه شته لکه علي رضی الله تعالی عنہ په خپله زمانه کې غوره انسانو نو د هغې د څه خلکو سره چې دی نو جنګ راغی بل طرف ته مسلمانانو مؤمنانو نو جنگ سیپین هغه اوس د ټول دغه تذکره نه کېږي چې زه دلته ویمه خو چې زما په څه کې مقصد دی زه ترې هغه راخلمه نو دا جنگ ډېره موده وشو یو میاشت پورې و دواړه طرف ته مسلمانانو نو په آخره کې دا خبره وشوه چې هلکه فیصله به په قرآن مجید کوو د الله په کتاب باندې فیصله وکړو او د فیصلې دپاره چې دی نو علي رضی الله تعالی عنہ وویله چې دا دوه کسانو فیصله وکړي ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ او عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دیو به کښېني او فیصله به وکړي او په قرآن کې آیات دی چې ان الحکم الا لله حکم نه دی مگر د الله فیصله به د الله وي نو د علي رضی الله تعالی عنہ په دې لښکر کې 12,000 کسان هغه د علي رضی الله تعالی عنہ نه جدا شو او هغوی وویله چې علي رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله غم کافر شو او معاویه رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله غم کافر شو ولی په قرآن کې خدا آیات ته چې ان الحکم الا لله فیصله به چې دی نو الله کوي او دیو فیصله په سړو باندې کوي نو دا فیصله په سړو کوي دا کافر شو نعوذ بالله نو علي رضی الله تعالی عنہ ویلا چې کلمت حق و اريد به الباطل چې دا کلمه حق ده چې ان الحکم الا لله خو دیو په اراده څه شی کړی دی باطل په اراده کړی دی او د قرآن آیات ویو غصې ده اراده چې دی نو باطله کړله
چې اوس سړی فیصله نه کوي نو څوک به کوي؟ دا سړی خو به د کتاب په کتاب الله باندې فیصله کوي، دا کتاب په خپله فیصله نه کوي او نه الله راځي چې فیصله وکړي. نو علي رضی الله تعالی عنہ پسې عباس رضی الله تعالی عنہ ورولېږلو چې ورشه دا کسان پوهه که. نو هغه پسې ورغی، هغې ورته وویله چې په قرآن کې الله ویلی دي چې د ښځې او د خاوند اختلاف راشي، جګړه پیدا شي، نو یو سړی د ښځې د کور د طرف نه مقرر کوي او بل د سړي د طرف نه مقرر کوي، فیصله به چې دی نو وکړي. خو هغه خپل ضد راغیستی ووایي نه. نو په دغه ټکي کې زموږ غرض دا دی چې دیو ته اوس د دغې ټکي نه بل مطلب راغیستو. نو داسې خلک هم شته چې هغه د قرآن د آیاتونو نه غلطه ترجمه راخلي، غلطه معنی چې دی نو راخلي. دغه شان دي کې دهریان دي، کمیونیزم والا، هغه وایي دا هر څه په دې کائناتو کې چې دي په دې ځمکه کې دا هر څه شی مباح دی، مباح دی. او ستاسو په قرآن کې وایي دي، د قرآن نه ته دلیل پیش کوي چې هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله تعالی ستاسو د پاره په دې ځمکه کې دا هر څه چې دی نو پیدا کړلي. نو زر زمین او زن دا د هر چا دی وایو. زر وایي سره زر، زمین ځمکې ته وایي او زن زنانو ته وایو. وایي په دې کې د هر چا حق دی. د دې آیات نه ورته ثابتوي، وایي په دې کې د هر چا حق دی. ځمکه چې چېرته وه دا د هر چا ده، سره زر چې چا څه و په دې کې د ټولو انسانانو حق دی. دغه شانته کې زنانه ده چې چا په کوم طرف بوتله. نو ته چې دا مطلب واخلې د دې آیات نه، د دې آیات به علما راسخین په علم څه جواب کوي چې بېشکه الله د هر څه زمونږ د پیدې دپاره چې دی نو پیدا کړلي، خو په دې کې تقسیم وکړه د هر چا چې دی نو خپل ملک دی، او الله حلال مقرر کړلی او حرام، او د پردي حق نه چې دی نو موږ ساتلی یو. پردی ځمکه ده پټې ده، بس ته څنګه پردی ځمکه اخلي؟ زنانه ده پردی زنانه ده، ته څنګه چې دی نو په هغې کې حق لري؟ سره زر دي پردي سره زر دي، ته په هغې کې څنګه حق لري؟ نو ته چې دا مطلب اخلې نو د دې نه خو چې دی نو د نور آیاتونو سره د احادیثو سره دا ټکراو جوړ کو، ټکراو چې دی نو هغه به نه جوړی. داسې معنی به کې چې د نور آیاتو سره د نور احادیثونو سره د هغې چې دی نو ټکراو پیدا نشي. نو تا ته ما وویل چې مشتبهاتو کې صحیح معنی هم پرته یو او غلطه معنی پکې هم پرته یو. او کوږ زړه واله څه کوي؟ هغه په دې غلطې معنی پسې چې دی نو ورپسې کېږي، صحیح مطلب ته چې دی نو نه اخلي، غرضي که نه. اوس دا خبره ستا ذهن ته به راځي چې په دې کې صحیح معنی هم شته او نورې معنی هم شته. نو دا به موږ ته څنګه پته لګي؟ یو کس وایي ما هم د دې نه چې دی نو معنی دا واخیستله، او بل کس وایي ما ته چې دی نو دا معنی واخیستله. نو دا به موږ څنګه معلوموو چې دا معنی صحیح ده او دا غلطه ده؟ نو د هغې جواب دا دی چې د نور آیاتونو سره د محکماتو سره ټکراو نه پیدا کېدو نو بیا به معنی ټیکي. که د آیاتونو سره ټکراو جوړېدو نو بیا به معنی چې دی نو صحیح، معنی به غلطه یو. دا ته شیعګان ویم. شیعګان وایي علی رضی الله تعالی عنہ په هر څه باندې چې دی نو علیم دی، په هر څه دی علیم دی، پوهه دی. او په قرآن کې آیات درته پیش کړو وکل شیء احصیناه فی امام مبین. وای هر څنګه په امام مبین کې راګر کړلی، او د امام مبین نه مطلب چې د نو علی رضی الله تعالی عنہ دی. اوس د دې امام ډېرې معنی دي، نو دلته معنی سره صحیح معنی هغه کتاب دی چې هم په کتاب کې هر څه راګر کړلی. او ته چې علی رضی الله تعالی عنہ واخلې که نه، نو دا خو ته د آیاتونو سره د احادیث سره چې نن ټکراو جوړ کو، نو دا معنی به څه یو؟ دا به غلطه یو.
او علي رضی الله تعالی عنہ د هر شي علم چرته دی چې په هر څه باندې هغه پوهېدو او چې دی نو سهار مانځل راتلو سړی ورته ناسو یو خوارجي او هغه چې دی نو شهید کو نو که په هر څه عالم وی نو بیا خو په کار دا و چې د دې نه خبر وی چې ما ته سړی ناست دی او ما وهي په سر باندې ووالو او شهید شو نو ټکراو به چې دی نو هغه به نه جوړی ښه داسې ګڼ چې دی نو مثالونه دي که تا ته ما مخکې ویلو ابراهیم علیه السلام مارغان چې دی نو حلال کړله او بیا په غرونو باندې د هغې ټوټې چې دی نو کېښودلې هلته آیات کې راځي ثم ادعوهن یأتینک سعیا بیا ورته آواز که نو تا ته په منډه راځي نو غرضي سړی څه کوي چې په زړه کې کوږوالی نو هغه وایي چې مړو ته آواز کول چې دی نو ټیک دي چې سړی د مړو نه او د پیر بابا نه او د لوی ځوان نه چې دی نو مدد وغواړي ولې ابراهیم علیه السلام چې مړو ته آواز کړی و نو دا څه دی دا په زړه کې کوږوالی دی غرضي سړی دی هغه ته چې دی نو بله معنی چې دی نو راخلي نو موږ به څه کوو مشتبهاتو پسې به ورپسې کېږو نه په مشتبهاتو پسې به نه ورپسې کېږو بلکې په هغې باندې به ایمان لرو ایمان دا د راسخون په العلم چې دی نو هغوی طریقه دا ده ښه جي اوس به آیات ته به ګورو هو الذي الله هغه ذات دی انزل علیک الکتابه چې راویلېږو په تا باندې کتاب القرآن منه بعضې د دې نه آیاتونه دي بعضې د دې نه آیاتونه دي د قرآن نه محکمات محکم مضبوط ښکاره مراد والا چې مفهوم و معنی واضحه ده عبدالله ابن عباس وایي چې حلال و حرام دي حدود دي چې په قرآن کې کوم راغلي واقیموا الصلاة واتوا الزکات دا ښکاره دا محکمات دي د دې په معنی باندې هر سړی پوهېږي هن ام الکتاب دا اصل د کتاب دی مرجع د کتاب ده دا اصل کتاب دی اصل د کتاب څه دي محکمات دي و اخرو متشابهات او نور آیاتونه متشابهات دي چې معنی پټه ده مفهوم واضح نه دی لکه محکمات ښکاره دي متشابهات هغه پټې معنی والا چې دی نو مراد دي چې دا متشابهات نه دا په قرآن کې کم دي لږ دي لږو او نور چې دا کم محکمات دي دا چې دی نو دا ډیر دي او ته به اوس وایې چې الله تعالی واضح کول ولنه چې معنی چې دی نو واضحه وي ښکاره وي نو د هغې جواب دا ده چې امتحان دی که نه امتحان دی امتحان دپاره الله تعالی داسې کړلي چې څوک یې په ایمان راوړي او څوک د هغې نه غلط مطلب وباسي یضل به کثیره و یهدي به کثیره بعضې پې الله تعالی ګمراه کوي او بعضو ته پې چې دی نو الله تعالی هدایت کوي فاما الذین پس هر چې هغه کسان دي فی قلوبهم چې په زړونو د هغوی کې زیغون کوږوالی دی لکه کافران دي منافقین دي اهل بدعا دي په زړونو کې کوږوالی دی خلک ګمراه کوي فیتبعون نو دیو ورپسې کیږي ما په هغه آیاتونو پسې تشابه چې هغه متشابهات دي پټې معنی واله دي به د دې کتاب نه نو دا ولې کوي دا چلو چې په دې متشابهاتو پسې چې دی نو ورپسې کیږي دا ولې کوي ابتغاء الفتنه دی که نه دپاره د طلب کولو د فتنې دپاره د طلب د فتنې چې خلک په فتنه کې چې دی نو واچوي معاشره کې جګړې او فساد او فتنې چې دی نو هغه جوړې کړي چا ویلي د فتنې نه مراد شرک دی چې شرک په خلکو کې عام کی مجاهد ویلی دي چې شبهات پیدا کی جګړې او فساد پیدا کی
و ابتغاء تعویله او د پاره د طلب د حقیقت داغه یعنی تحریف کيو هغه کوم معنی چې دنو هغه تن راو باسي د خپل خواهش معنی چې دنو راو باسي چې پزړه کې سراله بس عقت دنو راو باسي فتنه او گمراهی پیدا کيو او تحریف کيو الله په کتاب کې غلطه معنی چې دنو راو باسي نو الله سويو وما يعلم تاويله الا الله او نه پويږي په حقیقت دا غیبانی مگر الله ان دا زړونه چې رچا کاغدي نو هغه په دغه متشابهات او پسې ورپسې کی الله دا غي جواب وکړو چې په دې په معنا او په مطلب او په حقیقت باندې بل څوک نه پويږي صرف الله په چې نه پويږي والراسخون فی العلم او هغه کسان چې پاخه دي په علم کې مضبوط دي په علم کې یقولون وای اغوی آمنا موږ ایمان راوړی دی به په دې باندې په دې متشابهات او په دې آیاتونو په دې قران باندې کل من عند ربنا دا ټول له طرفه د رب زمون نه دي یو معنی خدا شو دویمه معنی په کې هم بعضو علماو چې نو کړل نو هغه ته اوس ګوره وما يعلم نه پويږي په معنی تعویله په معنی مراد باندې الا الله سوا د الله نه والراسخون فی العلم او هغه کسان چې پاخه دي په علم کې هغه هم په پويږي دا وقف نه ده دا وقف بويسي د په علم نه به اخوا ولګي وقف په دغلت وکي نو هغه علما وایو چې الله تعالی په دې متشابهات باندې پوي دی او الله تعالی په چې دینو اهل علم چې راسخون دي مضبوط علم والدي نو الله تعالی هغه علم چې دینو دا پوهه ور کړل او دا ترجمه زکه کوي چې په قران کې خو دسی آیات نشته چې تفاسیر او داغه ترجمه نه کړي دسی نه دی ویلي چې دا آیات په پریدو په دې باندې موږ نه پويګو او تفاسیر هو په دې الف لام میم کې چې دنه هم ګوتی والي په دې کې چې دنه معنی چې دنه ډېر شي چې دنه راایستلې تفسیر بیزاوی چې وې په مدرسو کې ویل کېږي نو هغه یو میاش باس صرف چې دنه هغه په دې الف لام میم کې چې دنه تفسیر بیزاوی کړی دی چې هغه ټول سبق وې یو میاش یو نیمه میاش پاغي واځي تیریږي او یا چې دنو راسخون نه مطلب نبی علیہ السلام دی چې الله تعالی په پويږي او نبی علیہ السلام په پوي دی نور څوک چې دنو دا د الله او د پیغمبر په منځ کې یو راز دی لکه دا حکومتونه نه یو دا چې د صوبې نه دی دغه ته چټۍ را لېږي د ډي سي ته غټ افسرانو ته نو په چټۍ کې سي د پاسه کوډ ورلډ چې دنو لیکلی شوي یا نمبر لیکلی شوي پاګه باندې عام سړی نه پويږي بل سړی په نه پويږي اچھا ته چې را لګلې نو هغه په پويږي چې دا چټۍ چې ده دا اوریجنل ده صحیح ده او چې هغه په نه یو نو بیا په چې ده نو خلک دغه کوي چې دا خو اصلي نه ده نو دغه شانتي کوي دا الله او د نبی له سلام په منځ کې چې ده یو راز ده نو خمانه بدای چې مونږ په دې دا وقف چې په کم ځای کې شوی دی چې په دغه ځای باندې وقف وکړو راسخون جدا کو او دا دې خوا چې دنه جمله چې دنه جدا کو وما يعلم تاويله الا الله او نه پويږي په حقیقت پاغي باندې الا الله سوا د الله نه بل څوک صرف الله به پوي دی نور څوک چې دنه نه پويږي او کم تفاسیر چې په دې متشابهاتو کې بحث کړي دي پالف لام میم کې وایا نو هغه هم په اخر کې دا ویل دي په اخر کې دا ویل دي چې په دې باندې موږ نه پوهیږو او دا چیلنج دی دنیا ته چې تاسو عربو ځان ته ډېر غټ خلک وایي په عربۍ باندې نو دا قرآن خو د دې الف لام میم نه جوړ دی نو تاسو تک نه شئ راشئ چې نه قرآن جوړ کړئ او چې نه شي جوړولی نو دا قرآن ومنئ الف با آسان جوړ لګنه الف لام میم دغه شان دي کې حروف دي
نو نشي جوړولی. او والراسخون فی العلم او هغه کسان چې پاخه دي په علم کې یقولون هغه وایي. دا اوس موږ جدا کړه. راسخون پې هم نه پوهېږي. راسخون څه وایي؟ یقولون وایي آمنا به موږ ایمان راوړی په دې باندې، یعنې په دې باندې زموږ ایمان دی، په دې متشابهاتو باندې. کل من عند ربنا دا ټول له طرفه د رب زمونه دي. راسخون مطلب دا دی چې هغه جوور علم والی چې الله تعالی هغوی له چې دی نو پوهه چې دی نو ورکړي. او ته به راسخون په علم څنګه جوړېږي؟ جوور په علم کې شي. د هغې دپاره تفاسیرو لیکلي چې د سړي سره څومره علم وي چې په هغې باندې عمل کوي نو الله به پې نور علوم چې دی نو راکولاو کړي، علم به ورله ورکړي. چې په علم دی عمل نه نو د هغې هیڅ پیدا نشته. او دویم دا دی چې په سړي کې تقوا چې دی نو پیدا شي، هغه راسخ په علم جوړ شي، تقوا پرهیزګاري په سړي کې راشي. دریم پکې عاجزي راشي، تواضع عاجزي پکې راشي. څلورم زهد پکې راشي، دنیا پرست انسان نه یو، آخرت والا انسانی. زهد دې ته زهد ویو. نو چې دا پکې او بل دا چې محاسبه په سړي کې راشي، ځان سره حساب کوي. د شپې سملې نو ځان سره حساب وکړه چې نن ما څومره نیکۍ وکړې او څومره ما ګناهونه وکړله. دا محاسبه چې څوک کوي نو هغه چې د ځان سره حساب کوي نو چې غلطي خبرې کړي نو وایي نفس له به زه سزا ورکوم. تا ولې دا کار کولو؟ نفس له سزا داسې ورکوي چې بېګا له ټوله شپه به چې دی نو په ځان باندې نپل چې دی نو لازم کړي. نپلو چې نن ټوله شپه دی نفس له سزا ورکوم، ولې دا کار کولو؟ اوس به ټوله شپه نپل کوي. یا بل خلک په دې طریقه کوي، ګناه ترې وشي نو هغه وایي نفس له سزا اوس ورکوم، محاسبه ده، سبا به روژه نیسم. په دې طریقه باندې خپل نفس سړی کنټرول کړي، خپل ځان سره چې دی نو حساب وکړي. او بل دا چې سړی کې حسد نه یو، حسد و کینه پکې نه یو او ډله بازي پکې نه یو. ګوره قرآن ته یې سړی کیني که نه نو حسد به پکې نه یو، ډله بازي به پکې چې دی نو نه یو. مونږ چې دلته دا قرآن وایو که دا مونږ د ډله بازۍ دپاره وایو نو بیا اوس پیدا ونه شولله، نه الله خوشحاله شو نه الله راضي شو، بیا واسې چې دی نو پیدا نه کوي. نو ذهن به چې دی نو سړی خالی کي، ذهن به څه کوي؟ سړی به خالی کي. قرآن ته کښېنم، قرآن ته. موږ د چا دپاره دلته نه یو ناستو، الله کتاب بیانو او نه د ډلو دپاره ناست یو چې پلانکۍ ډله به اوچته و، بیا خو موږ هېڅ اجر او ثواب مو نه ګټلو. د صحابو مخې ته ډلې نه وې، صرف قرآن و. نن چې دا قرآن اثر نه کوي او خلکو ته بیانېږي، په هر جومات کې بیانېږي، اثر ولې نه کوي؟ چې څوک یې بیانوي هغه ډله باز دی، فرقو دپاره لګیا دی، خپله ډله اوچتوي، خپل سړی اوچتوي. نو قرآن به څه اثر وکړي؟ قرآن به اثر هله کوي چې ما او تا د ذهن نه، دماغو نه دا ډله بازي، دا حسد، دا بغض، دا کینې چې دی نو وباسو. علم به بیا له پیدا کوي، قرآن به له پیدا کوي. ښه جي، نو هله به سړی چې دی نو راسخ په علم چې دی نو جوړ شي. وما یذکرو نصیحت نه اخلي الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقلونو. خاوندان د عقلونو څوک دي؟ دا راسخون دي، دا چې د قرآن چې دی نو اوري او په هغې باندې عمل کوي. دا عقلمن خلک دی. عقلمن سړی دا نه دی چې پیسې ډېرې وګټلې، بنګلې جوړې کړلې او چې دی نو ځمکې ډېرې واخیستلې. عقلمن انسان دا دی چې په قرآن باندې ځان پوهه کړي او په هغې باندې چې دی نو عمل وکړي. راسخون بیا سبا له به انشاءالله بیا د هغوی دعا د الله نه غواړي چې د دې زړه د کوږوالي نه الله موږ وساتي. چې څوک په ان کې شک او شبهات پیدا کوي نو بیا هغوی د الله نه دعا غواړي.
والذي الله غزات انزل عليك الكتاب چې نازل کو پتا باندې کتاب چې قران دی منه باز د دینا آیاتون دی محکمات چې واضح دی مراد چې دین واضح دی هن الكتاب چې هغه اصل د کتاب دی و اخر متشابهات او نور آیاتون دی چې هغه پټي معنی والدي چې مراد واضح نه دی معنی واضح نه ده فاما الذين پسر چې کسان فی قلوبهم چې دا غوی په زونو کې زیغون کوګواله ده فیتبعون نور پسې کېږي ما په هغه آیاتونو پسې تشابه چې هغه متشابهات دي پټې معنی والدي منه د دې کتاب نه ابتغاء الفتنه د پاره طلب کولو د فتنې چې په خلکو کې فتنه او فساد پیدا شي و ابتغاء تاویله او د پاره دا طلب کولو د بدل معنی د تحریف کولو وما یعلمو نپویږي په حقیقت داغي وما یعلمو نپویږي تاویله په حقیقت داغي باندې الا الله سوا د الله نه بل څوک یعنی صرف الله په پویږي والراسخون فی العلم او هغه کسان چې پاخدي په علم کې یقولون وایي دی آمنا به مونږ ایمان راوړې په دې باندې کل من عند ربنا دا ټول طرف د رب زمون دی وما یذکروا نصیحت ناخلی الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقلونو وایي